کریم کې الله تعالی چې کومه واقعه بیان کړې ده نو هغه چې کله فرعون غرق شو او موسی علیه السلام او بني اسرائیل هغه بیت المقدس هغې طرف ته هغه روان شلو نو په دې بیت المقدس باندې دغه وخت سره یو ډېر لوی جابر قوم هغه قابض و هغې ته عمالقه ویلی کېده نو دې یهودو ته او دې بني اسرائیلو ته دا حکم وشو چې تاسو لاړ شئ او جهاد چې دی نو هغه وکئ او الله به تاسو له فتح هغه به راکړي موسی علیه السلام دوی ته ووایي یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين چې زما قومه دغه پاکې ځمکه الله تاسو له مقرر کړې ده دې ته تاسو هغه چې دی نو داخل شئ او واپس کېږئ مه د الله د حکم روګرداني هغه مه کوئ بیا به وروستو خفه یې او وروسته به بیا پریشان یې او پښیمان به یې دغه وخت سره چې کوم د موسی علیه السلام پیروکارو هغه مسلمانانو دا د مسلمانانو ځمکه وه دا الله تعالی مسلمانانو له هغه مقرر کړې وه او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی د هغه په دور کې بیا جهاد شوی دی او بیت المقدس هغه فتح شوی دی او حضرت عمر رضی الله تعالی فاتحانه طور باندې بیت المقدس هغې ته دوی مقدسه هغې ته تللی و صلاح الدین ایوبي رحمه الله چې ډېر لوی جرنیل هغه د دې لپاره جنګ کړی دی او دا دوی مقدسه دا د یهودو د هغو د قبضې د هغې نه ازاده کړې وه نو اوس چې دا معنا که څوک کوي چې کتب الله لکم چې الله تاسو له مقرر کړل او تاسو نه یهود مراد شي نو د دې خو مطلب هغه چې دی نو دا شو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دو د دې نه بېدخل کړي نو د هغه جهاد دا خو په هغه حضرت عمر باندې اعتراض شو دا خو په صلاح الدین ایوبي باندې هغې باندې اعتراض شو او دا تفسیر نه دی دا د قرآن کریم که دا معنا څوک کوي دا تحریف دی او دا خلق هغه په شک او شبهو هغې کې چې دی نو اچولي چې وه قرآن کې داسې راغلي دی التي كتب الله لكم نو د التي كتب الله لكم معنا دا ده چې الله یهودو ته وایي چې دا تاسو له الله مقرر کړی ده دا موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وی او دغه وخت سره بني اسرائیل د مسلمانانو دا حکم دا د مسلمانانو دا ارض مقدسه ده د مسلمانانو ده او دا دو جبر کړو او هغه جابرانه قبضه ده دو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه ختمه شوې وه بیا هغه جابرانه هغه قبضه هغه بیا صلاح الدین ایوبي ختم کړې ده او انشاءالله حدیث کې راځي دا ارض مقدسه دا به بیا هم چې دی نو د مسلمانانو قبضه کې به راځي ځکه حدیث کې راځي چې د دې ازادول دا د قیامت قریب وي د قیامت قایمېدل وي نو دې وجه نه مسلمانان هغو دغه شان نه پرېږدي دا زمونږ یو جذبه ده چې دې نه به مونږ یهود هغه وکاږو نو اراده به زمونږ دغه او که الله توفیق چې دی نو هغه راکړو نو ډېره ښه ده او که نه توفیق ونه شو نو الله تعالی په نیت باندې فیصلې کوي لہذا دا معنا دا د سر نه چې دی نو نه چا مفسرینو کړی ده او که یو سړی نن راپاسي او داسې قسم هغه خبره کوي نو دا تفسیر نه کوي دا تحریف کوي سادات پیژنې تاسو په اول ځل باندې دا بیان وکړو چې یو دومره دیني دغه چې دې سره سیاسي څه دغه نو د ساداتو باره کې خیري څه خبره تاسو کوئ نو ساداتو باره کې به زه څه ووایم مونږ چې 5 وخته لمونځ کوو او درود ویو نو مونږ وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد دا آل محمد څوک دي دا خو علما پکې هم شامل دي ځکه لیکن دا آل دا خو اصل کې دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې چې کوم اولاد هغه دی چې
چې هغه په دنیا کې نن سادات سره یادېږي، نو موږ خو په 5 وخته مونځ په نفل کو په درود وي، نو په هغې کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. نو د دې نه لویه خبره هغه وسیع د ساداتو دپاره. دا د ساداتو مسله ده چې داسې یو خبره چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ او د دو دا فرق دی چې سادات دا روحاني اولادم دی او جسمانی اولادم دی، او علما مسلمانان روحاني اولاد دی. نو د دو ډیره ذمہواري ده چې په دې مسله کې د دغه علما کرام دغه سات ورکړي او دې کې سیاست هغه چې دی نو نه جنګي او نه چې دی نو د چا اعلی کار هغه جوړېږي. لہذا سادات حضرات هغو ته زما دا اپیل دی چې ستاسو یو لوی مقام دی او هغه مقام دا دی چې تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اولاد یې، او موږ چې درود وایو نو هغې کې وعلى آل محمد، په دې کې د نبي علیه السلام ازواج مطهرات، په دې کې د نبي علیه السلام دغه اولاد او د نبی علیه السلام اولاد دغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې اولاد دی. نو لہذا د سیدانو ډېره لویه ذمهواري او دقه خبرې دا د قیامت پر ورځ باندې دا د سړي دپاره ثبوت دي. نو ټول سامعین دا د الله تعالی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د غصې نه د هغې نه بچ کړي او د نبي علیه السلام د شفاعت الله موږ ټول مستحق وګرځي. چې دا کومې خبرې چې دا موضوع چې چا جوړه کړله دا ما ته ډېره لویه خطرناکه ښکاري چې تر اوسه پورې دې کې دا چا موضوع دا چا جرأت نشي کولی. پاکستان کې سیکولر جماعتونه دي چې د هغو مذهب سره څه کار نشته، هغو دا جرأت نشي کولی. لیکن یو مذهبي سړي یو مذهبي خلقې هغې چې دا خبره چې دی نو چیړ کړه، نو که دې باندې هر څوک هغه د خلکو ایمان ته نقصان چې دی نو رسي، نو دغه کسبې ذمهواري. دې خو دا وایي چې علما دې ته سوچ وکړي، دا مطلب څه په دې معنی باندې علما نه پوهېږي. دا تبلیغ چې اوس یو سړی کوي علماو ته، نو دا به یو 10 کاله مخکې کړی و که نه، که نه دا اوس چېرته نوي الهام وشو یا نوي چېرته وحي راغله یا نوي چېرته څه یو خبره راغله. اخر تر اوسه پورې اسرائیل نه تسلیمېده. دا ولې د اسلامي ممالکو نه تسلیمو؟ اوس هغې کې څه رکاوټ راغی؟ خو هغه وخت سره کوم خلک چې وو د ایمان یې لږ باندې هغه مضبوط و، او اوس د ایماني کمزورتیا هغه راغله. نو د هغې وجې نه اوس هغه بین الاقوامي ایجنډا هغې ته یې زنګون مات چې التي كتب الله لكم. که د دې دا د چا ذهن کې معنی وي چې دا ارض مقدسه دا چې دی نو د یهودو دپاره الله مقرر کړل ده، نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه دې باندې ولې دغه کړی دا جهاد کړی او ولې فاتحانه طریقې باندې بیت المقدس ته تللی، او صلاح الدین ایوبي هغه ولې د یهود چې دی هغه وښکل دي. بیا حدیث کې دا چې راځي چې اخري زمانه کې دا د بیت المقدس د دې ارض مقدسه نه به یهود چې دی وښکلې کېږي، دا به بالکل قرب